بس هغه به صرف او صرف په دې خبره باندې پوهېږي چې سیبا زه به د بل ګاډي نه څنګه مخکې کېږم او زه به سپیډ د بل چا نه څنګه تیز لګوم. تاسو به سوشل میډیا باندې ګورئ هم چې یاره دغه چې کوم یو واقعه راغله، یو داسې شازلمي چې هغه په کومه ورځ باندې واده و، په هغه ورځ باندې هغه شهید کړی شو، هغه شهید شو، اکسیډنټ وشو د یو ګاډي د یو ډرایور د وجې. ځکه خو مشران یقینا چې په دې ټایم کې دا څومره هم مشران ولاړ دي ټولو ته به په علم کې وي، کله چې هر انسان د خپل دره د خپل کوره راوځي، بس یو واحد هغه مور ده چې د خپل د لاندې جنت دی، دا اواز به پې ضرور کوي چې بچیه کلمه ووایه او ډېر په احتیاط باندې ګرځه. خو نه پوهېږم چې زموږ په پښتنو کې دغه شعور به کله راځي چې دې هر اړخ ته د مور دغه درنه خبره ځان ته رامخې ته کړي او دې لږ په احتیاط باندې ګرځي. دغه واقعه چې تاسو وکته یقینا چې ډېر زیات درد، ډېر زیات تکلیف پکې دی. دا هغه چا ته پته لګي دا چې چا په فیملي کې وي، دا چې په چا باندې راشي. دا موږ نن دې خوا رالو صرف او صرف په دې غرض او مقصد باندې چې موږ دې نړۍ ته، د معاشرې ته یو پیغام دا ورکو چې یاره تاسو همیشه دپاره په ودونو کې ځئ، تاسو همیشه دپاره د یو داسې ډرایور انتخاب کوئ چې هغه کله په ګیټ کې راوځي، هغه کله د ګاډي د پاسه ولاړې، نو ضرور به تاسو باندې داسې حالت بیا راځي. خو دغه باندې هم ځان پوهیو چې یاره دا واقعه د څه د وجې راغلې ده. د ډېرو ملګرو په ذهنونو کې دا چې دا د سویټس مټیای ډبې د وجې دا واقعه راغلې ده. دغه ټول ډیټیل، دغه ټول حقیقت دپاره زه نن هغه فیملي سره موجود یم، د هغې سره به خبرې اترې کوم. دا وخت زما سره دا چې کوم شهید شو زموږ دغه رور، د هغوی رور زما سره موجود دي، د هغې سره خبرې اترې کوم. تا څنګه ټول دي؟ ستاسو نوم څه دی؟ ولي محمد. ولي محمد صاحب، دا بل ستاسو کوم رور دی څه نوم؟ سلیمان شاه. سلیمان شاه. د سلیمان شاه واده کېدو روانو، یقینا هغه چمک اوس هم زه وینم ستاسو په بدن باندې، هغه خوشحالۍ، هغه رنګینۍ ډېرې زیاتې وي. دغه حالات چې راله په دې مې پوه کړئ چې دا څه حالات و، تاسو ډولۍ راوچته کړه بیا را روان وئ، دغه ډیټیل راسره شریک کړئ. دې مهرباني شکریه. داسې کار و چې موږ ډولۍ راواخیسته، موږ روان شولو. نو زه خپل ځان لکه لیټ روان شوی وم، دا ټول ګاډي ما نه مخکې او زما دا رور چې کوم و سلیمان شاه او زما زوی محمد اویس، دوی یو ګاډي کې او دغه کې لکه دوی زما نه مخکې را روان وو، څه نور هلکان د دوی نه مخکې روان چې زه راورسېدم، نو زما د زوی زما یو کزن سره په هغې کې و چې هغه دې وخت موږ سره دلته موجود د هغه سره په هغې کې نو ما ته خپل کور والا دا آواز وکړو چې یاره اویس ګاډي والی دی. نو ما ورته وویلې مال یاره دا د هلکان دي، دوی به کېدای شي چېرته ولاړ به چې دا ګاډي راغونډ شي یا چې دی نو لکه یو ځای روان شو که نه. اکثر همیشتن همدغه شانې خلک کوي چې دا ډولۍ ګاډي ټول راټول شي، نو بیا لکه یو کس مخکې روان وي، هغه ویډیو کوي، هغه دغه کوي، ټولو پسې بیا شاته روان وي. نو هغه یو کېدای شي مال په ذهن کې دا پلینګ وي. هغه چې زما په دې خپل زوی باندې راول نظر ولګېد، ځکه چې زما زوی د ټولو نه مخکې زما دا کزن دی بشیر احمد نامې ده، نو د ده سره په هغې کې ما ګاډی ودرو، زه را کوز شوم، ما هغه خپل زوی د ده نه واخېست په هغې کې، او چې وامې غېسته نو ده دغه ټیم کې زما په دې هغې کې یو سلګۍ ووالله. چې سلګۍ ووله بس سلګۍ ما ته پته وه چې دا د ده هغه اخري سلګۍ وه چې هغه زما غېږ ته را ورسېده، هغه ما په خپله باندې واورېدله. دې دوران کې ما دې کزن ته ویلې مال یاره مال هغه رور مې چېرته دی، هغه رور یې زما په څلور کسه باندې نیولې د خپلو لاسو نه و، هغې راوړو نو هغې شاته سیټ کې زما په دې ګاډي کې واچو او دا زوی ما په خپله په خپلو خپو باندې واچو، زه ډرایونګ ته کېناستم او دا زوی او دا رور مال ته زه په خپله باندې رسوم. زه دې کزن دوی را کوز کړم، نغالک یې زما نه واخېسته او هغه رور یې زما په ګاډي کې واچو، هغوی هاسپټل ته لاړل. چې دا زه کم ګاډي کې بیا هلته د هغه علاقې یو ګاډی را روان و، خو ما باندې دومره سترګې پټې وي او زه دومره دبه واخیستې وم چې ما سره د هغه د خبرو د اورېدو گنجایش نه کېده چې ما د هغه خبرې ته غوږ ایښی چې دا څه وایي. آیا دا زما پیور کې خبره کوي که نه د دې جنګ پیور کې خبره کوي که یاره د دې مړو پیور کې خبره کوي. نو هغه ما ته خبره وکړه وي دا هر څه حادثه چې ده وي دا زما د وړاندې لکه اوس په دې ځای کې وشوله وي، زه په دې ځای باندې موجوده ولاړ یم، خو ما ریکارډینګ یا دا شی مې ځکه نه دی کړی چې زه په دې سوچ کوم چې آیا څوک پکې بچي چې څوک مړه نه شي. هغه ما ته دا خبرې کولې، نو ما ورته ویل مال یاره مهرباني وکړه ما د هسپتال ته ورسوه. د هسپتال چې کوم ځای کې دی د یو روسین هسپتال دی د ګورنمنټ باندې. نو مال دا څنګه چلو وي، دا داسې چلو چې یاره د ګاډي په غلط رن سایډ باندې اوورټیک وکړو. نالک راول خو ته دا سوچ وکړه چې یاره ما سره دې ګاډي کې دا کومه فیملي ناسته ده یا کوم کسان ناست دي یا کوم د واده زلمی دی، ضروري خو نه ده چې هر وخت به تا سره د واده زلمی په دې ګاډي کې ناست وي. ته ډرایور یې، ته به د هر یو انسان خیال ساتې،
خو هغه د جنګ وي او خو هغه یو عام کس وي او ته یو ځای ته رسې نو هغه به ته په دې طریقه باندې رسې د وخت نه بیا مخکې رسې نو دې ډریور دا غلطي وکړله چې دا پرن سایډ باندې مخکې شو مخامخ یو بایک راللې او د ګاډۍ راتاو کو راکټې کو نو هغې سره زموږ د جنګ بل هم یو ګاډۍ ولګېده او هغه دغه پل سره ټکراو شو نو هغه تقریبا لکه چې 10 فوټ ګاډۍ بره لاړ شو 30 فوټ او 20 فوټ لاندې لاړ شو دا ټوټل 30 فوټ گهرایي ده نو دا حادثه دغه شانتې وشوله او غلطي چې کومه ده نو غلطي ټوله د ډریور ده ډرایور غلطي ده د ډریور دغه غلطي ده که نه چې یاره تا سره دا کس ناست دی تا ته لکه د هلکانو په لار باندې مینت هم وکړو چې روکې ګوره سپیډ به نه وښئ ته د هغې باوجود هم چې دی نو ته په غلط سایډ باندې مخکې کېږي ته چې ګاډی نشي چلولی ته ګاډی نشي کنټرول کولی نو لکه ته بیا څه له ګاډي ته کښېنې ته د خلکو د جوړ سره لوبې کول غواړي د ډیرو ملګرو په ذهن کې دا دي موږ سوشل میډیا باندې وکړو وی چې یاره دا واقعیا د سویټس یعنې د مټیایي ډبي د وجې راغلی ده نه جی دا د سپیډ او د مټۍ په ډبي باندې نه وه حالانکې دا د ډریور په دې غلطۍ باندې وه چې پرون سایډ باندې مخکې شو د مټۍ په لکه کو د مټۍ قصه وې نو لکه څه د مټۍ قصه وه ما چې دلته لکه مثال کې دومره خلکو له روټۍ ورکولی شوله نو ما به د 1000 روپو یا د 500 روپو یا د 100 روپو به ما مټۍ نه شو اخیستلی په دغه وخت کې ما سره په ګاډي کې 2-3 ډبې مټۍ پراته وه ما لیره کو زما دا د ترور دامن دي د تره دامن مې دي دوی کو مخکې کېږي او دوی په لاره کې بیا دا خبره کوي چې یاره د مټۍ دپاره پیسې راکوي یا مټۍ راواخلئ نو هغه ما اډوانس کې ځان سره په ګاډي کې ایښي ځکه چې پینې تېر شوي وو د پته نه لګي نو موږ خو په خپله باندې واده کړو موږ ته دا پته وه چې یاره لکه لار کې د هلکان ودرېږي او د مټۍ دغه کوي جاخه کوي نو زه به د مټۍ د ډبي نه تښتېدلې او ما به لکه د ګل په شانتې رور د ګل په شانتې بچی دی نو هغه به ما مرګ له ورکوو په یو مټۍ ډبي باندې دې چې کومې میډیا والا دا خبره کړې ده چې دا د مټۍ په وجه باندې دا حادثه شوې ده نو تاسو راول راشئ تاسو راول مخامخ ما سره میلاو شئ راول زما نه ځان پوهه کې بیا هغه رنګې خبره په نیوز باندې وچلوئ غلط الزام لګول چې دی نو لکه دا خو د میډیا خو ټول عمر غلط الزام لګوي کومه یو میډیا داسې ده چې هغوی به یو صحیح خبرې ته ځان رسولې هغوی به تحقیق کړی چې یاره لکه دا سیس ټیک دی ځکه چې د هغوی یوه خبره رښتیا ده باقي چې کومې خبرې روان دا ټولې دروغ دي دا خوشحالي څونه وخت پس راغله جي په تاسو یاره دا خوشحالي ډېر وخت بعد راغله ځکه چې زما واده شوی او د هغې تقریبا لکه 6 کاله 15 کاله یا 7 کاله دغه شانتې وشو او بیا زما دا ورور د ستاسو نه کشر دا زما نه کشر او د بدقسمتۍ د لاسه چې دی نو لکه دا زما ورور کم او زما بچی ډېر وو ځکه چې دا ما داسې رالوي کړی لکه انسان چې خپل بچی خپل اولاد رالوي کړي دا ما داسې رالوي کړی نو زما د ډریورانو ته او خاص کر چې کوم ځای کې ودونه کېږي زما هغوی ته دا درخواست دی مهرباني وکړئ چې 2 ګاډي کولی شي نو د 2 ګاډو نه اضافي ګاډي مه پرېږدئ دا ما سره چې کومه حادثه وشوله دا حادثه د هر چا سره هم کېدی شي نو دوی دې مهرباني وکړي دوی دې د دې نه لږ غونده عبرت والي لږ سوچ دې وکړي لږ فکر دې وکړي نو کېدی شي چې ډېرې میندې ډېر وروڼه ډېر پلاران او ډېر خلک د دې حادثو نه الله پاک بچ کړي محفوظ کړي نو زما خو دې پښتنو ته دا خاص کر دا پیغام دی ځکه چې دا کم دغه دی دا ډرایوینګ یا دا کم دوی دا ویلینګ کوي یا دا کم دغه کوي که نه تیزرفتاري چې کومه ده نو په دې کې ټول نه غټ لاس زموږ د پښتنو دی په کار دا دی چې لکه موږ په یو خبره باندې پوهېږو نو چې موږ وروسته وګورو آیا ما سره یو پردی زوی ناست دی او دغه زوی خدا نه خاصه په اکسیډنټ کې نه و هسې مړ شي او دا د خلکو ته پاتې وي د کور والا ته پاتې وي چېرې دا کس خو د دې سره تللی د ده جواب هم دغه ټیم کې دا سړی ورکړ تللی خو تا سره ما خو ورته روغ کې نه ولې نه مې ته ګوډ کې نه ولې نه مې ته بیمار کې نه ولې نه مې ته چې دی نو بل داسې څه دغو چې کې نه دا کې نه ولې دی که نه په سیټ کې ما خو تا ته روغ کې نه ولې نو حالان کې زما زوی او زما رور خو چې دی نو د ډریور سره ما په دې کې په خپل لاس باندې دا مخامخ ځای کې ما ور وخېږم او ما ورته ویلې ما روغتیا ما دغه بیا چې هلته لاړلو د هغه ځای چې کله واپس را روان شو نو ته هلته هم دا غلطي وکړله چې کوم ټیم کې ما د ده په ګاډي پسې زما ګاډی شاته ولاړه د خپل ګاډي ته راکېناستم نو ته ما ته په هغه ټیم کې ګاډی په لاره کې برابره کړو زما له لاره
لکه د شروع نه چې کوم دی نو د ده هغه نیت او هغه خبره او هغه انداز چې کوم دی نو د شروع نه غلط ډېره مننه. خوشاله شي. قدرمنو کتونکو یقینا چې دغه یو پلار دی چې د هغه بچنګې هم په دغه واقعه کې هغه تللی دی د دنیا نه، خو بیا هم د دې پلار په زړه کې چې کم احساس موجود دی یقینا چې تاسو سره شریک پرې شو په وجه د دغې چې زموږ پښتنو کې دغه شعور پیدا شي چې صاحب کله ته په ډولۍ کې ځې کله ته ډرایوینګ ته ناست یم یقینا چې تا سره کومه فیملی پای کې ناست وي چې د هغې ذمهوار جوړېدی شي. دا خو ما سره بل رجحان هم موجود دی. څنګه غواړې په داسې واقعو باندې چې زموږ د پښتنو سره تړلې چې کله داسې واقعات راشي څومره تکلیف هغه فیملی ته ځي یا هغه تور سره یې کومه چې پرون بس د واده پر شکول ده شو. دا خو اصل کې موږ د واده د ډېر غټ انتظار وکړو او دله موږ لکه ډېر په ګڼ تعداد کې ټول وروڼه خپل خپلوان رشته دار ټول په دې وجه راټول شوي وو چې دا واده ډېر ټایم پاس راغلی او خوشحالي وه او بل دا چې اصل کې زموږ تره ډېر مخکې وفات شوی دا یو قسم یتیم هم وروکې پاتې شوی و. بیا دا اصل د ډریور غلطي دا وه چې دلته ورته زموږ والد صاحب دې ټولو ډریورانو ته ویلې چې لکه نه رس او نه په لاره باندې دا اخوا دېخوا دا به نه کوئ. بیا دا زموږ مشر ورور دی دلته سوال ورته وکړو چې موږ به مطلب تاسو څومره چې تاسو نه کېږي ښه په قلار لاړ شي. البته هغه بیا هم په لاره باندې خپل رامیتوبونه کول چې کله هلته ورسېدو نو ده د ټولو هلکانو ته وویل چې لکه زموږ کم کسان دي تاسو ټول داسې وکړئ چې ښه په قلار او ښه په احتیاط باندې ځئ. دا هلک په خبره نه پوهېږي بعضې الفاظ زما په خوله نه راځي ده ورته ډېر تراخه الفاظ وویل هغه په هغې باندې هم پوه نه شو په لاره باندې چې هغه څه کول نه ویې کړه لکه داسې د شرابو په نشه کې یا په بل یو سړی چې ذهني بیمار هم داسې نه ځي. باقي هغه ویډیوګانې تاسو به کتلې ډېرې چلېږي په میډیا باندې. زموږ ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې دا خو زموږ یو ورور یو قسم موږ ته درې غمونه موږ ولیدل که نه یو وراره یو ورور یو ورنداره هم کونډه شوله نو داسې بلا حادثې راتلی شي که نه نه دي په کار موږ پوره هم نه خلک یو ورځ ړومبه خواله نه یو نو په کار نه دی چې داسې وشي. قدرمنو کتونکو په کوم خاندان کې چې داسې ډېر وخت پس یو خوشحالي راشي یقینا چې هغې سره د کلي ماله دا خلک هم ډېر زیات خوشحاله چې زه شکر دی یو یتیم بچی چې د هغه په سر باندې به موږ څېره ووینو او زه رب ذوالجلال به له خوشحالي ورکړه خو چې بیا داسې ډریوران یا داسې خلک چې هغې د بل په خوشحالۍ کې غم جوړول غواړي نو دا ډېره د تکلیف خبره وي او یقینا ده چې دې سره دا کم تکلیف دا ورسره تړلی دی بس دا زه نشم بیانولی دا د دې په زړه کې د دې په ذهن کې دا اوس تړلی شوی دی خو رب ذوالجلال د زړه صبر ورکړي موږ به دعا کوو انشاءالله او ټولو پښتنو ته بیا ګزارش دغه دی چې کله هم داسې حالات راځي ډېر د احتیاط نه کار اخلي او د هغې سره که تاسو بیا ډریوران هم راولئ نو هغه ډېر پوهوي هسې نه خدای مه کوه چې حالات بیا دې رب ذوالجلال د هغوی ته مغفرت وکړي او الله یې تاسو ته زړه صبر ورکړي.